بسم الله الرحمن الرحيم. معاني ومفردات الحديث. د دې ځاینا امام شوکانی رحمه الله کتاب نیل الاوطار کی د مفردات الحديث معنی ذکر کړي. ذکر چې دا د طریقه ده اول د حدیث صحت ذکر کی نو داغی نرستو د مفردات و معنی ذکر کی او بیا داغی بعد فوائد د حدیث به ذکر کی. نو د دې نه مفردات الحديث بیانې قوله ونا د ابو هريره رضی الله عنه سأل تپوسو کو رجل یو سړی. نو دې سړی نه مراد څوک دی؟ د دې د تعین په باره کې وضاحت کړي. واقع شوی دی فی بعض الطرق په بعضی طریقو کې او بعضی سندونو کې التي هغه تقدمت چې مخکې تیر وتل ان اسمه چې یقینا نوم دغه سړي دا تاسو چې چا کړو د نوم عبد الله وکذا ساقه ابن بشکوالا او دا ورنګي دا خبره چلولې ده ابن بشکوال بیسنادی په خپل سند سره چې مراد د دینا عبد الله دی دغه سړی نوم عبد الله واورده او راور دی د لپاره الطبرانی امام طبرانی رحمه الله فی من باغ چا کی اسمه چې دا نوم عبد او دغه سړی نوم دی عبد وتبعه او د پس کړي دی ابو موسی الحافظ چاغه حافظ الاسبهانی چې د اصبهان اوسیدونکو فی کتاب معرفت الصحابه په خپل کتاب کې چې داغه کتاب نوم دی معرفت الصحابه ناغم دا ویلی چې د نوم دی عبد. نو څنګه ویلی فقال پس هغه فرمایل دي چې عبدو دا عبدو ابو زمعه البلوی الذي هغه سأل النبي صلى الله عليه وسلم چې تاسو کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نا عما البحر وبارد وبود دریاب کی. قال ابن منیع فرمائی بلغنی ما ترسیدلی دی ان اسمه یقینا نمدد عبد وقیل اولی شوی دی بعض علماء داون ویلی دی اسمه عبید بالتصغیر سرا داون نم دی عبید بالتصغیر سرا. قال الصمعانی ویلی دی فی الانصاب نمی کتاب کی اسمه نمدد العرقی دی وغلط فی ذلك خو په دې خبره کې دی غلط شوی دی چې هغه دا ویلي چې د نوم عرقی دی. وانما العرقی وصف له عرقی هو د صفت نوم نو عرقی معنا چې میان به نیول صیاد السمک د میانو ښکار کوونکې جمع د دې عرق راځي لکه عربي جمع عرب راځي. وهو ملاح السفینه او د کشتۍ چلونکو کشتۍ به چلوله دریاب کې. نو دیو جن د تاسو کړو ځکه د سفر په دریاب کې زیاتو. قوله وینا د نبی صلی الله علیه وسلم دلته کې قوله کی ضمیر نبی صلی الله علیه وسلم تراجی ده. هو الطهور چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا سمندر پاکون کی دی. طهور لفظ چې وقت تقدم فی اول الكتاب ضبطه یقینا تیروتی دی پاول سر د کتاب کې ضبط د یعنی لغت
بیان د لغت او تفسیر او وضاحت د دې مخکې تیروته دي. وهو او دغه طهور لفظ چې عند الشافعیه پنځ شوافع باندې المطهر دا په معنا د مطهر سره دی پاکون کی. وبه قال احمد او په دې باندې قول کړی دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله. دا د شوافع قول دی لکه امام نووي رحمه الله المجموع شرح المهذب کی ذکر کړی دی او دا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله قول دی چې دا قول المغنی د ابن قدامه کی ذکر شوی دی چې هغه د فقه حنبلی کتاب دی. وحکا بعض اصحاب ابي حنیفه او نقل کړی دی بعضی مرګرو د امام ابو حنیفه رحمه الله ام مالک د امام مالک رحمه الله نه و بعض اصحاب ابي حنیفه او د بعضی مرګرو د امام ابو حنیفه رحمه الله نه نقل کړی دی ان الطهور هو الطاهر چې دا طهور نفسي پاک ته ویل کیږي. هو الطهور مانس چې دا پاکی دي طهور په معنا طاهر سره دی. واحتج الاولون او دلیل نیولې د مخکنو یعنی شوافع او دارنګ امام احمد ابن حنبل رحمه الله بان هذه اللفظه یقینا دا لفظ طهور چې جاءت راغله دی فی لسان الشرع په جبی د شرع کې للمطهر لپاره پاکون کی. لسان د شرع شی قرآن او حدیث كقوله تعالى لك قول الله تعالى سورة الفرقان کی کہ اللہ تعالی فرمائے وانزلنا من السماء ماء طهورا منگر ورود اسمان د طرف نامان او طهورا پاکون کی حالت طهور بمعنی د مطهر سرا. وايضا او بل وجه ذکر کئ چې دا طهور په معنی د مطهر سره ذکر ده چې السائل یقینا تپوس کول کی انما یقینا سأل النبي صلی الله علیه وسلم تپوس کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نه عن التطهر بماء البحر فبارد پاکي حاصلولو کی اوبر دریاب باندې لا عن طهارته او نفس د پاکوالی نه تپوس نو کړي بلکې تپوس دا کړو چې فن توضؤ بماء البحر آیا موږ او دس کولای شو او بو د سمندر. ويدل على ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم او دلالت کی بدی باندې چې دا طهور په معنی د مطهر سره دی وینا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د بیر بضاع کې بیر بضاع چای بار کی تپوس کړي شه او نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو ان الماء طهور یقینا دوب طهور پاکون کی دی نو طهور په معنا د مطهر سره دی ذکر لانهم انما سالوه یقینا د صحابه کرامو تپوس کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نا عن الوضوء به وبارد او داس کی بدو باندې. قال في الامام شرح الالمام فرمایلی دی په امام نومی کتاب کې چاغه شرح د الامام دا بل مسئله ذکر کړي سوال ذکر کړي بیا داغه جواب. فإن قيل پس کچره ویل شي لما لم يجبه ولی نبی صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرامو د پاره جواب ورنک په نام سره صرف دا ویل چې نعم او دس کول شي زیات تفصیل ولیو کو حين قالوا کل چاوی داوی تپوس یو کا فنتوضؤ به آیا پس منگا او دس کولې شو په بوز سمندر نو قلنا دی وی منگ په جواب کی وی نبی صلی الله علیه وسلم نعم سر زکه جواب ورنکو لانه يصير مقيدا بحال الضروره زکه چې کو نعم سره جواب ورکړې وې نو دا بیا ګرځیدل مقید په حالت د ضرورت باندې. مطلب بداو چې روایت نو بیا دا معلومی دلا چې دا ضرورت باندې بنا د ضرورت باندې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم صرف نعم او زیات وضاحت ورک
او هر کله چې زیات وضاحت وکړو مطلب داره چې دا مستقل دغه اوبه د سمندر دا صفا دي او صفا کوونکي پاکونکي دي وليس كذلك او نه د غرنګي مطلب داره چې دا مقید نه په حال د ضرورت باندې و ايضا او د غرنګي د بل وجه ذکر کوي چې زیات وضاحت نبی صلی الله علیه وسلم لري وکړه فانه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم زکه چې فهم کیږي چې اختصار کړی شوی په جواب باندې په نعم سره نعم ویلې نو دینه بیا دا فهم کېدل انه انما يتوضا به فقط یقینا په دې سره به صرف او دس کیږي ځکه چې سائل خو تاسو کړو چې فنتوضا بماء البحر نو بیا به دا معلومیدل چې په دې باندې صرف او دس کول جایز دی ولا يتطهر به لبقيه الاحداث والانجاس او په دې سره پاکي نه حاصلې لپاره د نورو بیا د سو او د پلیتو حالان کې دا څنګه بلکې سمندر دا وبچې دي په دې سره د جنابت نه غسل کې دي شیدارنګي کومي جامې چې پلیتی بیا هم باندې من صفا کیږي فین قیل پس کچری ویلې شي دا بل سوال ذکر کړي کیف شکو فی جواز الوضوء بماء البحر سرنګي دوی شکو کو په بارد جواز دا داس او بو د سمندر باندې دا وجه سوا دا شک وجه سوا چې د دې په زونو کې شک راغلی تاسو وکړه قلنا منغوایو يحتمل احتمال لري انهم يقينا ذي لما سمعوا هر کله چې دوی واورید قول د نبی صلی الله علیه وسلم بل روایت کې راځي لا ترکب البحر سفر مکوا مسوریګه په دریاب باندې سفر مکوا الا حاجا مگر په داسې حال کې چې ته حج د پاره تلونکې او معتمرا یا عمره د پاره او غازیا یا غزا کوونکې فی سبیل الله بلار د الله کې فإن تحت البحر نارا پس یقینا لاندې دریاب نه نار نور دی او تحت النار او لاندې د اور نه بهرن دریاب دی نو دې روایت نو دا معلومه ده چې په دې باندې با او دس ناروي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دغه وی چې صرف حج د پاره په دې باندې سفر کولای شي عمره د پاره دارنګي غزا کوونکې سفر کولای شي او نبی صلی الله علیه وسلم دا او دس تذکرہ نه کړی په دې کې دا روایت امام ابو داود نقل کړی سعید ابن منصور ذکر کړی په خپل سنن کې دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعا یعنی مرفوع مطلب دا چې قول د نبی صلی الله علیه وسلم ګرځولې نه هر کله نبی صلی الله علیه وسلم دا وینا واوریدله لما سمعوا قوله نو ظنوا دی ګمانو کانه لا یجزئ التطهر به چې په دې باندې به جایز نوي پاکي حاصله ول وقد روى او یقینا روایت کړي ده دغه سعید ابن منصور موقوف عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې فدازي لفظ سره ماء البحر او بد دریاب دا جائز ندی من وضوء دا وداسه د پاره ولا جنابتن او نه د جنابت د پاره زکا ان تحت البحر نارا یقینا لاندې د سمندرنا اور دی ثم ماون بیا وبدي ثم نارا بیا اور دی حتی تر دې پوری عد چشمار کل سبعه ابحر و دریابنا و سبع انيار او ورنا وروي ايضا او روایت کړي شوی دی د رنگي د عبد الله ابن عمر د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه انه شان دا لا يجزئ التطهر به چې جائز دی پاکی حاصل اول بدغه عبود دریاب ولا حجتا اس جواب ذکر کړي امام شوکانی رحمه الله فرمای ولا حجت فی اقوال صحابه نشته هیڅ دلیل په اقوال د صحابه دا خو د صحابه کرام او اقوال لپاره کې دلیل نشتی دلیل خو صرف
قرآن دے دارنگی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی ہوئی لا سیما خاص کر کے اذا عارضت المرفوع کلچ دا اقوال دا صحابہ کرام مرفوع حدیث مقابلے کی راشی او دا اجماع مقابلے کی نو دلتا کی مرفوع حدیث ندا معلوم شولا چی دریاب بو صفائی دی نو دا اقوال لا اس اعتبار نشتی ذکر چی دا پا مقابلہ دا مرفوع کیز حجت نوے وحدیث ابن عمر المرفوع او دارنگی حدیث عبداللہ ابن عمر چی کم مرفوع اعتراض رات چا اقوال صحابہ کرامو کیز دلیل نشتن دلتا خو مخ کی مرفوع حدیث عبداللہ ابن عمر چی ذکر شد امام ابو داود چی ذکر کرے دے سعید ابن منصور ذکر کرے دے داغی جواب ذکر کئی قال ابو داود امام ابو داود رحمہ اللہ فرمائی رواته مجهولون داغی راویان طول مجهول لی داغی راویان طول مجهول لی ذکر چی پدا سند کی یو دے راوی دے بشر ابو عبداللہ الکندی امام زہبی رحمہ اللہ میزان کے فرمائی ولا لا یکاد یعرف نیزین رشدیو پی جندل شریع مجهول دے حافظ ابن حجر تقریب کے فرمائے حافظ ابن حجر مجهول دے مجهول دے دارنگی پدی کیبل راوی دے بشیر ابن مسلم الکندی ابو عبداللہ الکوفی اغم مجهول دے وقال الخطابی امام خطابی رحمہ اللہ فرمائی ضعف اسنادہ ضعیف کڑے دے محدثین و سند دا روایت وقال البخاری امام بخاری رحمہ اللہ فرمائی لیس هذا الحدیث بصحیح دا حدیث صحیح ندے نو روایت ضعیف شو کمزورش وله او دل پارا طریق اخرى بل سند دے عند البزار چاگد بزار سر امام بزار نقل کرے فخبل مسند کی خواغا روایتم کمزور ذکر چی وفیہا پاغا سند کی لیث بن ابی سلیم دی اور لیث بن ابی سلیم چی دے وہ ضعیف ناوہ کمزور دے ضعیف دے قال فی البدر المنیر فرمائی لی دی پا بدر المنیر کی صاحب دا بدر منیر فی الحدیث جواز الطہارت بماء البحر پدغ حدیث کی جوازت پاکے دے پوگود سمندر وبه قال جميع العلماء او پدی بانی فرمائلی طول علماء دو طول علماء قول دغا دے الا ابن عبد البر مگر ابن عبد البر نعلاوہ ابن عبد البر آغوی چی دا صفانی دارنگی عبداللہ ابن عمر ابن عبد البر داویلی دی دارنگی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چی داغا اثر امام ابن ابی شیبہ ذکر کرے مصنف کی سعید ابن المصیب داغا اثر نقل کرے مصنف ابن ابی شیبہ کی ورویہ او روایت کرے شہرے مثل ذالک دغرنگی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی داغا اثرم ذکر شہرے مصنف ابن ابی شیبہ کی سند واحد ضعیف سند سرح وروایتو تردو روایت دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چکم مرفوع دے رد کی دغا موقوف روایت دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع نہ ہو پاکوالے معلومی ذکر چی دا روایت مخچان نقل شوئے دے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ کم روایت ملجباس شروع دے مرفوع روایت صحیح نو دا روایت رد کی روایت دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چکم موقوف دے دا رنگی روایت دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وتعریف الطہور او تعریف دا طہور معرفہ کڑے دے طہور لفظ والف لام جنسیہ سرا المفیدت للحصر چی دا مفید دے لپار دا حصر چی دے روایت نہ معلومی چی صرف دا دریاب بو پاکون کی دی دین دا معلوم شولا هو الطہور ماؤہو
والحل میتته دینه دا معلومه شولا چې صرف د دریاب او صفا دي پاکون کی دي او نور یو بن دي صفا حالان کې دا سینه ده. امام شوکانی رحمه الله فرمایي لا ينفي دا نفي کوي پاکواله د هغه وبو چې هغه سوا د دریاب نه دي د وبونه لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طورية الماء د وجه واقعا کېدلو د دینه جواب لپاره سوال دا چا شک کړو په بار د پاکوالی د وبو سمندر کې اصل کې شک د دې په باره کې راغلو دی وجنه دلته حصر الفاظ ذکر بغیر د اراده د حصر نه پدې کې حصر نشتی د حصر اراده نشتا والا تسلیمی او کومن لشی انه لا يخصص بالسبب دا نه خاص کیږي په سبب سره چې هغه سبب څه سفر د دریاب دی ولا يصر الخطاب العام عليه او نو خاص کیږي هغه عام خطاب په دی باندې مقصد دا دی چې دې روایت نه خدا معلومیږي چې د سمندر اوبو صفا کون کی دي نو دارنګ نور اوبو چې کوم دی هغه باره کې نور نصوص دي. فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات. پس مفهوم د حصر چې هغه فائدہ ورکون کې د لپاره د نفي د پاکوالي دا اوبو چې هغه سوا د دریاب نه دي نو دا داسې عموم دی چې په دې کې تخصیص را کړی شوی دی تخصیص په دې کې کړی شوی دی په منطوقات سره یعنی نور روایتونه هغه داسې دي چې هغې کې صراحت راغلی چې دا نور اوبه پاکي دي لکه اوبه د کویو شولې د چینو شولې الصحیحه چې هغه صحیح دي الصریحه چې هغه صریح دي القاضیه چې هغه فیصله کوونکي دي باتصاف غیره بها او صفت کولو د غیر دغه اوبو د دریاب نه پاغیز طهارت سره. قوله وینا د نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې روایت کې دا هم دي الحل میتته چې د دې مردار حلال ده بغیر د ذبح کولونه فی دلیل پدې کې دلیل دی علی حل جميع حیوانات البحر حلال والی د ټولو حیوانات دریاب سره د دریاب ټول حیوانات حلال دي حتی تر دې پوری کلبی سپیداغي وخنزيري خنزير داغي وثعبانه او مار اجدها داغي وهو المصحح عند الشافعيه او دغه قول د دې تصحیح کوي شوی دا پنځ شوافی باندې خو آیا دا قول صحیح دی که غلط دی نو پدې کې فرمایي وفيه خلاف پدې کې خلاف شته سياتي في موضع زرد چې په خپل ځای کې ورستو راشي او راجح خبره ذکر شي.